أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال ليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون یرد آخرت آغای ذکر کولا ددئی د بد عمل انجام چا آخرت کے بعد یا ارمان کئی وقالوا ان هي الا حیاتنا الدنیا دایا عطفتے فَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ باندے چه دی دروغ وئی او دویم دادا چه دی انکار د آخرت کیوس اندازه چې د پیغمبر نه انکار کوي او د الله رب العزت د کتاب قران کریم نه انکار کوي د دې وجه دا ده چې د دې نه انکار کوي چې زبر د دنیا مالک ته ودرېږم دا سچ دنیا کې دي نو دا زما خپل دي دا دنیا کې جسدي نو دا زما خپل دي د دې تاسو کوونکې او د دې حساب کتاب لګاول ورځ آغا نشتے لگیا دے گناہونا کئی دا اللہ رب العزت دا دین خلاف کئی زگا چھدا منکر دا آخرت نو دویم ادادا چه دا عطفتے فلا عادو باندے ولو ردو لعادو ولقالو کدی دنیا تا واپس شي یعنی آخرت اولی دا خدا دا سرنا دمرا سادی چې کدی دوباره دنیا ته واپس کی دای زوړ عمل بیا کی یعنی دای په عمل پیمانه نه دي دار دې تکلیف د واجب نه وای چې بیا باندې کو چې دا تکلیف دلوري شي او زړه په زړه وای د سپیلا کوي او دویم بیا بدئی دا آخرت نه انکار کوي دوباره به بیا دا آخرت نه انکار کوي جګنی بځای او پیروا او بیا نشتا
نو بلا دوباره چې تبشین معنا دغه چې دوباره واپس کی نو بیا به د آخرت نه انکار کوي. وقالوا اوائد ان هي الا حیاتنا الدنیا، دا قول یو په خله باندې وی او یو په عمل باندې وی. یو د خله خبره وی سړی صفا وی چې آخرت نه پریکړی ګناه دي سو راغلی دي او آخرت نه مانم. او دویم دې په عمل باندې انکار د آخرت نه کول چې یو سړی د الله د دین دشمنی کوي، د الله د پیغمبر د الله د کتاب دشمنی ته ولاړ وي او نه مونږ کوي نه روزه نیوي، دا الله یو حکم هغه په ځای باندې نه راوړي، دا یو حکم دا الله رب العزت تابعداري نه کوي، دا الله دا یو حکم تابعداري نه کوي او که په خله باندې دوی چې د آخرت مانم نو داغه څه فائدہ، عملاً دې د آخرت نه انکار کوي. که په خله ویلم نوي نو عملاً د آخرت نه انکار کوي. وقالوا ان هي الا حیاتنا الدنیا، او وای دې نه دا ژوند مگر ژوند لنډ زمونږه، بدا مختصر ژوند دی، الا حیاتنا الدنیا مگر دا ژوند زمونږ نږدې دا نږدې دی او د مرګ پس چې ګمدنو نشته. الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، آیو نیو منگا چه دوبارا و پورتا کڑی شو، یعنی دی لگ جوان کی زڑیا خول غواړي، لائف انجای کول غواړي اور دی جوان نمازی اغسطل غواړي. پیغمبران مسلمانان او نیکان وی دا لگ جوان دی دا ونی دا لاندیم تیریگی، او اصل ژوند د آخرت ته مهنت اغیلا بکار دی، د دې لپاره دومره ځان نه دی کړهول بکار. لکه نبی علیہ السلام ته وی بیت الله ودر له جوړ کو مزیدار شپاغي باندې تکینی، نبی علیہ السلام بدا بیت الله باندې ناستو چې د مالو جو بځای پای کې د کجورو پانی اچولې وی، د کجورو د پانو ډکونهو باغی بناستو ایو ته خسته تلای به جوړ کو. نبی علیہ السلام تو فرمایل مالی ولی دنیاکم الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راها، زما مثال دنیا کې دیو لاروی مسافر دی چاغاد ونه دلاندې دمکې او پریدي اوسې مدا خدامه روانم یو سفر باندې دل واسه تیارې کومه ناید دا دنیا ډیره مختصر خاري او وی آخرت له تیارې کول وکړ دي. او وی ویلم کون فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا کې دا سشاله کبي اسره ناشنا چې سو کسره دي او خلق دی یو پلا او بل پلا ارتا وي، او عابر سبیل یاد لاروي مسافر چا بلار بنگلې نه جوړي او بلار باندې ځان تیاری نه کوي. نیکان خلق هغه د دنیا باره کې دا نظریه لري او بدن دنیا باره کې وای ودا لګه دنیا دا وانه کول غواړي، بیا وې څه پته لګي د دینه مزه غسل غواړي
لږ ژوند دی لایف انجوای کول غواړي مازه غسل غواړي دیم دکوي د آخرت نه انکار کوي دیلا چې خواهشات او ګناہوں د ځان تلار کولاو کی اگر سورۃ القیامہ کی وای بل یرید الانسان لیفجر امامه یو مطلب ادا دی بلکې اراده کوي دا انسان چې پر روان وخت کې ګناہوں کی د قیامت نه انکار وجه دا ده چې دې په ګناه زړه سوړ کی په ګناه باندې ځان له زړه سوړ کی چې آخرت نه یریږي نو هغه ارستا ډیر په احتیاط ګوري هغه زما الله ته درېګم الله له وس جواب ورکوم وقالو ان هي الا حیاتنا الدنیا او وای دې نه دا ژوند مگر ژوند زمونږ نږدې او لړن وما نانو بمبوسین او نه یو مونږ چې دوباره پورته کړی شو پر دې دنیا مالک شتا دا چې الله تعالی صدر کړی دي دا به تور احسان دي به تور استحقاق نه دي چې الله صدر کړی دي دا به تور احسان دي دا به تور احسان دي او الله به حساب کتاب کوي فماوته شکریا فرض کړی دا شکریا په موږ باندې فرض کړی دا نو قیامت کې به تاسو کوي چې چا شکر ادا کړو او چا شکر نو ادا کړي دا چې سي موږ لرا کړی دي نو دا به تور احسان دي به تور استحقاق نه دي یعنی دا زموږ نه دي او موږ مالکان نه یو نو دې مالک الله دی نه اورز هغه ته ودریدل دي هغه دې نعمتونو بارکه تاسو کوي ولو ترى يذقفوا على ربهم او کتا لیدل وی باو کی ایثار بکړی شری خپل رب ته وقفوا حبسوا یا وقفوا على ربهم او بدراول شي مخامخ دربي چې چا سره احسانات کړیو داغه مخه ته بود راول شي دا الله مخه ته بود راول شي ما الله رب العزت بو ته وای قال نو ای الله الیس هذا بالحق انا دارشتیا تاسو دنیا کې قیامت نشته او بیا پورته کېدل نشتا دا اوس ندرې دې دارشتیانو الیس هذا بالحق آیا دا کرا ورشتیا قالو نو بوای دی بلا ولنا وربنا او زمونږ دی په خپل رب باندې قسمی اوس قیامت ومانه او سره د قسم نه ومانه قیامت ومانه او سره د قسم نه ومانه خدا د مشاهدی ایمان دی لیدو ایمان دی میر سے ابراہیم اللہ تعالی فرمائل د لیدو ایمان گرم بازار کې کو تور توت باندې نه خرڅيږي د لیدو د ایمان هیڅ اعتبار نشته یو سړی دنیا کې دی ځان کدان شروع شو او روح یستل دنه شروع شو هغه د روح فرښتې ویني او راشي نور چاته نخکاری او د تخکاری په دغه ټیم کې دې کټ کې دې او دې ایمان راوړي توبه وباسي اوس نه قبلي زګدار سبستر ګولیدل چې ویلیدل نو ایمان ختم شو د مشاهده وکړه ایمان د نالیدل نومو چې لیدل دي نه او وی معنی د پیغمبر په وینا د پیغمبر په خبره اومني او معنی دای اولی د اوس ایمان راوړي سره د قسم راوړي و سره قسم خوري
کوئی فائدہ نہ کوي هیڅ فائدہ نہ کوي قالو مدیو وبوای دی بالا ولنا وربنا زمون دی پربان قسمی الله وو تو وای فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون او سکه سزا لرا د وجد کفر کول استاد سنا او د وجد انکار کول استاد سنا فذوقوا العذاب او سکه سزا ذوق سکل توي پدانه دا چې د آخرت عذاب لګون تکې ده او صرف چک نه ده سکل لی لکه سړی سالن وسکی الوا وسکی یو لګا وونتا نو دانه چې د قیامت عذاب سکل لی او لک سات او بس بیا به چټي ذوق سکلو کدای چې هر ټیم کې جدا خواندي سکلو کې یو لګه سکاو کې د یو شینه داغي ځان لخواندي زبل شي سکاو کې داغي ځان لخواندي دبل سکاو کې داغي ځان لخواندي دلتا فذوق العذاب الله دې موږ د آخرت د عذاب نو ساتي خو په هر سیکنډ کې به جدا دړوي په هر یو سیکنډ کې به جدا تکلیفي جدا تکلیف پہ فذوق العذاب یعنی عادت کیږي به سره نه چو سره عادت شي او بیا خوږیږي نه پار منټ او پار سیکنډ کې وا جدا تکلیف وي د دې وجنه او تذوق وي فذوق العذاب هو سکه سزا لرا د وجد کفر کول استاد سنا تواجد انکار کول استاد سنا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله دا اوم انکار د آخرت ذکر کړي چې بیا به افسوس کوي نن د آخرت نه انکار کوي زورانه دا په انکار د آخرت باندې چې آخرت کې بیا دنیا په ارمان کوي او چې کوم اعمال له کامیابی دي پاغه به سبارمان کوي اوس دنیا کې غره او دوکای او بیا به آخرت کې ارمان کوي نو اسرا شومنا قد خسر الذين یقینا توانی دیا کسان د خسره مصدر چې خسران راشي په معنا د بربادي او تباہی او د خسره مصدر چې خسارتون راشي په معنا د تاوان باندې دلتا که خسره د خسران نشي نو په معنا د هلاکت او بربادی په معنا د هلاکت او بربادی باندې چې هلاک دي او برباد دي هلاک دي او برباد دي د آخرت نه منکرین دا تبادی او برباد دي دویم کده خسارتون نشي خسارتون نشي نو تاوان وکړو الله رب العزت ولا استعدادات ورکړیو طاقتونه ولا الله رب العزت ورکړیو مال دولت بدن نو پاغي باندې دی الله او جنت ګټل شو الله او جنت به ګټل شو چې کله دنیا کې تکذیب کو بلقاء الله
دا الله رب العزت په ملاقات تکذیب کو انکار وکړو نو خپل استعدادات خپل سرمایه تباہ کړه چې کومه سرمایه ول الله ورکړي و د مالونو دولتونو بدن سترګي وګونه ټول په غلط سیس باندې خرج شو دغه د آخرت نه انکار وکړو نو چې چا خرج کول ابو ګناہونو دا الله په نافرمانای پاګې باندې خرج کړل نو دغه په نه مانلو باندې قیامت رستو کیږي نه دا قیامت را روان دی چې کله راشي نو بیا ارمان کوي قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله یقینا برباد دي هغه کسان هلاک دي او برباد دي ظاهر کې وتا تخخکاری خو تبادي یقینا تاوان دي هغه کسان چاډېر پیسې ګټلې دي او آخرت له تیارې نه کړي او آخرت نه باندې نو تاوان دي یقینا تاوانیان دي هغه کسان کذبوا بلقاء الله چې دای دروغجن غني پیشي د الله او درې دل الله تا الله ملاقات یعنی قیامت یا الله تو درې دل حساب کتاب دے چې دروغجن غني ملاقات د الله او پیشي د الله حتا تر دې پورې ځات مساتو چې کله راشي دیتا اساتو مقرره غړای اساتو آغا مقرر وقت قیامت راشی بغدتن ناصافا مرگ راشی قیامت راشی قالون وائی بدئی یا اسرتنا علاما فرطنا فیا ہائے افسوس زمنگام ہائے افسوس زمنگام سورت مریم کی ہوئی وانذرهم یوم الحسرت اس خذی الامر خبر کا دی لرا او یرا دی لرا دا غرض دا افسوس نام دا افسوس درز نه او یرا وانذرهم یوم العسرا او یرا دی لرا درز دا افسوس نام سپاہی کی وہ افسوسو نہیں بدن بہم افسوس کئی او نیکان با پاغ وقت پس افسوس کئی شاید اللہ دا ذکر نہ بغیر تیر شویو دا اللہ دا ذکر نہ بغیر تیر شویو پاغ وقت پس با افسوس کئی علامہ فرطنا فیا آج من کمی کڑو حق دی قیامت کی یعنی دیلو ہم تیارے نو کڑے سورۃ زمر کی ہوئی ان تقول نفس یا اسرت علامہ فرطت فی جنب اللہ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ یا اسرت علاما فرطت فی جنب اللہ دا اللہ پاک کے میں کمے کرو دنیا میں عبادت کرے ہو آخرت میں ځان لا تباہ کرے ہو علاما پاک سبان دے فرطنا فیا چمن کمے کرو مبارک دے قیامت کی وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ او دیبا اوچتی بوجون اخپل گناہون اخپل پشاگان اخپلو باندی یو اشاره دا خپل باوڑی او خپل باوڑم دا یو سڑے نشی وائلے چیارا زمان دا بوج دو گناہونو با پلانکے سپک کی پلانکے بیرا سر یوڑی جا مقابل لجامی کے دا یحملون هم جمع دا اوزارهم جمع دا خپل خپل بوج باوڑی خپل باوڑی دا خرزی شو چاہتی مبارک شو خودیزی ہو شو وی خپل باوڑی و خپل باوڑم خپل باوڑی و خپل باوڑم سامے خپل خپل وهم یحملون اوزارهم پدیتا امیا چه سوک پر اثر دا گناہونو پیٹے اچت کی
چې سدي کړي دي اکا وړي. دویم دا ګناونه به متشکل شي، عمل هغه به متشکل شي. حدیثو کې راغلي دي چې د قیامت پر ورځ به د بد عمل نه یو ښه شکل جوړ شي. دیو ته وایي قبر کې هم دا روایت راغله ده، وی تو خو دومره ښاچټي دا تاسو کلا هغه وته زستا عمل په دنیا کې ته په ما سور وي او نن بز پتا سورې ما. دنیا کې په ما سور وي اوس په در باندې نن ز سور لیکو ما. هغه عمل به تراو کیږي، عمل به تراو کیږي. نو هم يحملون اوزارهم وهم يحملون اوزارهم، او دی به اوچته خپل خپل ګناونه، پیټي به اوچته د ګناونو، علا زورم بشاګان خپل باندې، یعنی خپل پیټه به بشاوي. خبردار واوري علا سا اما یذرون، پیټه مختلف قسمونه ای، زنه پیټه سړی اوچت کی باغې خوشاله. دا الله د دین پیټه اوچت کی کتابونه را اوچت کړي او سبقونو لرا رواني، سبقونو لرا رواني، بستر غستی او طالب رواني، تبلیغی رواني، مجاهد رواني جهاد لا. هغه کلی بوجونه دي. الا ساء ما یذرون، د دې دا بوج ډیر خطرناک دی او پریشان کون بوج دی. دغه حساب کتاب به هم لګی نو. الا ساء ما یذرون، خبردار سبات دے او ناکار دے آغا چھ دے اوچتائی. واخر